الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم محترم زمنگا برادر محترم فیصل صاحب زما استاسو د یوځای کېدو او د دې پروګرام سبب او وجه بیان کړو مو وکتل مولانا نعمان صاحب دې ځای کې د قرآن او د سنتو خدمت کئی او فیصل سے ہوئی چھ ماسپخین نهم پروگرامو تو قرآن و سنت خدمت د شریعت او د دین تعلیم تعلم دا زما استاسو ذمہواری دو چھ سو کی کئی اللہ تعالی دی اخلاص نصیب وګرځي او خپل دربار عالیه کې د الله تعالی قبولیت نصیب وګرځي رونو زمون دی بدن کې دو سيزونه دي یو دا ظاهری ډانچا دا د اډوکو وخی سرمن رګونا وینا او یو پدی کی اصل انسان دی چغی تروح وی دا اللہ تعالی صفت دی رب العالمین رب تربیت کون کی توئی کمال تا ورورو سیز خپل انتہا و آخر سرتا رسول کی توئی اللہ تعالی دا زمون زائید انچا دا دمور و پلار دمنای او د ابون پیدا کئی اغدوینینا زمون ټول احتیاج دی د منای نه جوړیدل دی دا احتیاج هغه د وینې ته احتیاج وینه د خوراکونو ته احتیاج او محتاجی او خوراکونه بیا د زمکه ته احتیاجی خاورې ته احتیاجی او داغینه چې کم فصلونه او کم
اشیاء د خوردنوش الله تعالی روباسی الله تعالی تطول احتیاجی دا د غټول سيزونه د الله تعالی مخلوق دی او د تکبر او د غرور او د عجب د وجنا انسان کله کله د خپل حقیقت اوبایلی عقل کار پریږدي انسان سو بلکې د شیطانانو مشر ابلیس اغوم انا خیر منه دا دو قسم مخلوق له الله تکلیف ورکړ دی عقل ورکړ دی او مکلفو کی اغم انا خیر منه وی دا د غرور او د عجب او د تکبر اگر رضالت ته او ذلیل توب دی انسان خپل حقیقت ایر نکی ځان محتاج غنی یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغنی الحمید او په عجزای باندې الله تعالی ډیر خوشاليږي من تواضع لله رفعه الله چې څوک عاجزی کوي الله عزت ور کوي معافی کوي الله دل عزت ور کوي ومن تکبر وضعه الله او چې ځان لوی غني بل تسبق ګوري بیا الله ذلیل کوي بطر الحق وغمت الناس رسول الله صلی الله علیه وسلم د تکبر تعریف دا کړی دی چې حق لټېلې ورکای او نور تسبق ګوري ځان نه علاوه ځان درته درون ښکاری عجب او تکبر دا دواړه د زلو ناکار مرزونه دي او متکبر دی بیا د قران کریم د پوهې نه د علم نو محروم ګرځي ساصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق الله تعالی وی ز محروم کوما اړوم د خپل آیاتونو د فهمنا او د پوهینا هغه کسان چې هغه ځان لوی غني تکبر کې پزمکه کې دا تکبر دې نه حق هر مشرک هر مبتدع دې متکبر دي دې په قران نه پوي لا يمسه الا المطهرون نه پويږي په مطلب د قران کریم باندې مگر هغه څوک چې پاکي د شرکیاتونه او د بدعاتونه تکبر نه پاکي یو معنا ادا دا اول خو ظاهره معنا دا چې قران کریم له بلاس پاکان وړي جنابت کیم نشر اغسته بیا د سې کیم نشر اغسته یو لوستل د قران کریم دی په یاد باندې چې پاودس کې وای ثواب زیات دي مس کې وای زیات دي بیا د سوای ثواب کې دي کمې دي لا یمسو هی ویل دي کنه بہرحال اصل انسان اگر روح دی او دا روح دبرن راغلی عالم ارواحنا نو الله تعالی د دې غذا او د دې خوراک دام دبرن را لګردي يسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا تانا دروح بارکی تپوس کے جبریل علیہ السلام یومانا وکیدا قل الروح من امر ربی وی اللہ تپتدا چسنا جوڑ زماد رب حکم بانی نور نہ پیدا سنگ بیا اللہ تداغی پتدا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا جائل الملاکت رسلا اولی اجنحت مثنا وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما شاء وما يعلم جنود ربك الا هو لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون
علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لهم معقبات من بین یدیہ من خلفی یحفظون من امر اللہ. دا ټول رب مخه کا بس دغه د ملائکو بارک نور اصل حقیقت داغي اغا اللہ تعالی تا معلوم دیو. ما اوتیتم من العلم الا قلیلا ځان بعاجز غنین. یسألونک عن الروح تانا دروح ببارک تپوس کے قرآن کریم. وکذالک اوحینا الیک روحا من امرنا ينزل الملائکہ بالروح قل الروح من امر ربی. ویدا روح زماد رب حکم دے امرا من عندنا. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. ارسولہ چه ماہر دو قرآن کریم شنو زان مخکتا گنی. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. وائی نشت کم در اثرا نور با محنت کول غواڑی. یسألونک عن الروح دی بدن کے چکم روح دے داغی حقیقت تا پوسی. قل الروح من امر ربی وائی زما رب تا پتا سن جوڑ دے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. منتا خدا پتا دا یو سیز دے پدے بدن کی دے چکل بدن کی وی نولی دلم کے قتلم کے اور دلم کے نیولم کے نطللو کے آنکھ فالج رالے عوارض دی ولا وارض لا تو تبرو کانا. او حدیث پاک کے رادی کلچ دا روح دا بدن نوزی تبعہ البصر داستر کی ورپسیشی دی روح پسی دا شگوری وطا. تبعہ البصر نظر ورپسی دیم لاشی رستر کی کلاو پاتشی. نو سنت طریقہ دا تغمیض العینین چی داسترگی والا رابان دیکا زن والا اتڑا لاسو نخبی برابر کا. بس دک منگتا دا روح پتا دا نورسد جسم لطیف سار فی البدن کسیران الماء فی الود. غزان لدی زوتے زرق والی پکی لگیا دی چی دا یو سیز دے ٹول بدن کی خور دے لگا سنگ چی پانو کی دا گلاب پاڑا دا اپائی کی دا ابخوری وری دیا. منگتد دائی پتہ نشتے. بس یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. البتہ دا ذہن کے نول غواڑی چے دغا روح چے دی بدن کے دے داغی دا پارا دا روح دے دی روح سرا دا روح مناسبت تے دا دی روح دا دی بدن دا روح غزادہ روح دیا دا دی تربیت پا دی بانے کی. روح دا برن راغل لینو دی دا پارا خوراکم دا برن راغل دی. او بدن دا کتا خورو دی دا پارا خوراکونم دا خورو خو افسوس دا دی چه دا بدن دا تربیت دا پارا دا سربیدو دا پارا باڈی جوڑلو دا پارا سورا محنت کی پیسی ور کئی او کلب کے داخلہ کوما پلانکے جیم کوم پلانکیشم کوم او دا روح دا غذا دا پارا دا رامنڈا نکڑلا چورے کا دا روح ڈاکٹر دے دا قرآن خیات دے ہر سعیز پورے ملکہ نا. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری شریف کے راضی مسلم شریف کے راضی اغوی ما دا رسول علیہ السلام دخلی مبارک نصد پاسا اویا صورتون یاد گڑی دیا. صد پاسا اویا صورتون مخامخ نیلوی سے رحمت اللہ علیہ ایو فرمائل چه زماترو محمد شاہ جیلمی سے زی وڑی کی دپلار نواغستم بویت لما او ماتا قرآن کریم دا سے خلا پخلا یاد کر دی. اور رزم قرآن راغستے ہوئے سمی وحلم او دو کالو کو عمر کی چیزوں ما قرآن بیات کرو لگا. دو کالو کو عمر کی دا معصومان دی وارو استادانو سر خواری کی عم صورت وطوئی تبارک صورت وطوئی صورت یاسر ٹکے ٹکے وطا خی آیات آدھا سخولی یادی وطا سوایا او چی قرآن کریم کی سڑی یاد کی نو بیا چی اغا ڈبا کی تیسوک اوری کنا نو یادی گی وطا کنی بیا خطا کی گی مال دارا والا لگا. نو دا دا روح غذا دا روح خوراک دے. شاپور شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرمائل دا شیخ قرآن رحمہ اللہ پمایانازو شاگردانو کی او غی لکلی نصر مرجان کی دی اول کی لکلی دی چه زمان پیش امام تا جماعت امام تا شیخ القرآن رحمہ اللہ خط کی لکلیو چه احسبو انہو من اولیاء اللہ
زما دا ګمان دی چې دا افضل خان د الله د اولیاء نه د سره خکا وګوره د سره بد نه کی کابل شهری کلی په دی اول کې لګ من اولیاء الله دا د الله د اولیاء نه دی هغه شاپور شیخ رحمه الله تعالی علی وی ولی د قران کریم لوی درس داغی یومو ویزو امارات تتلو ما یو مازیګر او بل مازیګر به ملګری راجمه کېدل ما به درس زه خفو وی ملګرو وی چې ته خفای شیخ سوي مې خفه بنې ما چې سړی سلور ټیم د نشي عادت یو تاسو ول یو ټیم نشور کوي وی څه مطلب شیخ سوي ما چې یو مازیګر درس بیا بل مازیګر درس دا بل می سم وبل او زه خو سار عوامو ته درس وکما لومبه بیا طلباو ته درس وکما بیا کتابونه پکې وایم بیا پکې بیان لږ شمه اوس یو بلګری تاسو کوي تاسو تړي کېږي نو پسا غستلو څوک تړي کېږي دا خو زموږ ساده او دا خو زموږ او په خوراک څوک تړي کېږي دا غذا د په غذا خلک ځان وجدي شین کې په لګه په غذا څوک تړي کېږي په غذا باندې خوراک باندې او خوراک د روح خوراک دی خدا لطف او دا مزه چرته نصیب شوا دا میټاس او دا ذوق دا ذائقه چرته نصیب شوا دا الله نه غواړه چرته نصیب شي لکه بیا په دې ستړي کېږي نو تاسو وګورئ زمون قائد محترم سے تا اوس دا درسونه به شروع شي دا مشایخ دي ستړي کېږي دې باکره کې وځي ته له ما یو چا درس کی سره د چاوکړه شیخ الحدیث ارس دی لکه سورۃ یوسف پورې وي اوس هم درس سورۃ یوسف پورې ملایويږي او زه عمرې لازم دی الله خپل خلق پیدا کړی دا موږ سره ته شو رسول دا غي رسول جی په نو یو ځای ته له ما سریر اشترازو کې قران کریم سره ته رسول او ځنی په کې داسې دریو سلور او تراجم شي سره ته نشي رسول په دریو پاشر باندې نشي رسول لکه الله نه اوغواړه چې دې سره تعلق کو والذین جادوا فینا لنهدینهم سبلنا او خلافونه کې وره چا چې د حق نه بیانول یو جرم دی خود حق خلاف کول دا بیا داسې جرم دی چې بیا دی الله رسوا کوي کسرا باچا چې د رسول الله اسلام د خز بیزتی وکړه حد بیزتی وکړه او رسول الله اسلام الله دا حکمت ولا دړې وړې کا الله کو په تندروم را ورزول شو خو ناشنا کارداو شو چې زوی په مور باندې مین شو د باچا په خزبانی په مور باندې او د پلار د وجلو اراده وکړه مور خبر شو پلار خبر شو هغه د زهر بوتل باندې ولیکل دا مردانه طاقت کې ډیر خکار کی قوت با کی او په خشای خزانه کې خدا پلاری مړکو مورزار مړکو د باچا چې چراله آشیشه راواغست چې دا خو مردانه طاقت کی کار کی شهوتی هغه اوس کو دیو مړ شو هغه د باچا د کسرا باچا لور هغه مشرکړه نبی رسول الله وی لن يفلح قوم ولوا امرهم امراتن هغه قوم بچرته کامیاب نشي چې خپل بشری خود تاواله کړه تاواله کړه دا د دې پوره حدیث چاري ورود دی لکه نو اوس وګوره د حق خلاف وکړه الله نبی رسول الله تخیری کړ دی لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کا دعاء بعضکم بعضا د رسول الله سلام خیری د خپل خیرو غوندې مګانا دعایم د خپل دعاګانو غوندې مګانا आवाज وت د خپل आवाजونو په شان مګاړو چې आवाज او کو نبی اسلام جون دیونو خپل आवाज په شان مګاړه استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم او لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبي دک سید علم مجلسوم دی او تاسو وګورئ چې د حق مرسته کړې ده زمام رضی الله تعالی عنہ چې د رسول الله سلام باندې ابو لهب گزارونه کوي او دی وتوي زما د خیمه مخې ته به گزار نه کوي او هغه گزار اون کرستو دیرال رسول الله اسلام ته ماته کلمه وایا او زه اسلام راوړم چې د حق ملګرتوب کړ دې الله ول دنیا او آخرت خسته کړی دي حمزه رضی الله تعالی عنہ تو ګورا یا خو په حالت د کفر کې دی د نبی اسلام تر دې امزلتیا کې دی رضای رورم دی
او رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې غیرت یو ک ننګ یو ک خفشو ابو جهل رسول الله سلام ته کنځلې وکړي دا یو چینه واوري دلی جهل زمانہ دا عبد الله ابن جدعان یو مشرکو دا غوین زدا حمزه رضی الله تعالی عنہ را تیرې دو او لیندا سره د غشي وسره تور سره دا دغه زنانه ولا आवाज ورکوي یا ابا عماره لو سمعت ما لقيه ابن اخيك محمد بن عمرو بن هشام ابي جهل هذا الحبيب محمد صلی الله علیه وسلم یا محب لیکلی دی کتاب دی سیرت هذا الحبیب بیا برکړ محمد صلی الله علیه وسلم یا محب مینا کای رسول الله سلام حالات ګوري هو دا والا حالات اغي لیکلی دی ابو جهل دا حمزه سے وتوی غجیره ته څه چللې وستار وارتا ابو جهل عمرو ابن هشام کنزلو کړو بدر دی وی تکلیف ولا ورکوي ښا زمار وارو تسوي وینا راروان شلیندغه شیطور خو سره دی شګوري د بیت الله په خوا کې بنو مخزوم دا خاندان د ابو جهلو دا غي سره دی ناشته حمزه رضی الله تعالی عنہ تپوس مپوس نه کې هو ټش گزار یو کو په سړی وی دی رابات شپرا پاسه د خلق جګړه جوړیدا ابو جهل وی چپ چپ کې نه د دروازه تما سویلی چې تاغه وته چاري رسولي او هغه دی کې حمزه رضی الله تعالی عنہ توي انا علی دین محمد اقول ما يقول لو استطعت رد علی ذلك نن اور زد محمد صلی الله علیه وسلم په دین باندې شوم داغه وینا زما وینا دا زما مخ کې تا خبرو کې تا زما واره تکړی دي اور علی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی عرب بدل می در لواغستو خوشاله شه نبی رسول الله په دینه خوشاله کېږم زستا په ایمان راوړلو خوشاله هغه ما الته आवाज لګولې دي چا چې د حق مرسته کړی دا الله تعالی او بیا شهادت ورته نصیب او نبی رسول الله وی چې دا د جنت د شهدا او سردار دی او یا جنازي په رسول الله اسلام کړی دي جنگ احد کې او سب احد میدان ته جلړ شي جنگل چتاو دا قبول دی پای کې د حمزه رضی الله تعالی عنہ خبر ودی رونو د حق خلاف نو د حق ملګرتیاو کو داغي تایید کو او د قران او سنت خدمت کو او د روح غذا چې قران کریم دی دا خپل کو او په کورونو کې جنتی ماحول د کسي الحمدلله وای چې تاسو کورونو کې تاسو جماعتونو کې طلبا دی رہی او درسونه ماشاءالله نمبر پر نمبر سار په غزال لې او ماسور مونږ په بزامه کې غزال لې مونږ په رستو زال لې سالور سرو درې درې پینځه درسو په کې دي شی بلکا او په نمبر باندې او دا سي زینه دي چې غیتا درس نکیږي دا आवाज چې لګي دا خوشاله आवाज دی الا بذکر الله تطمئن القلوب خبردار صرف او صرف د الله تعالی په ذکر باندې د الله کتاب باندې استریزونه د مکیږي اوس یو انټرویو والا راغستا وي دا ولې دا خلک دا تاسو خبرې خي اوري مې قرآن او سنت موږ سره قصي او قطاري او ضعاف او موضوعات اور تریس تانګا بنګا نشته خدا غسیز دینو ادا ظالمان زم مبارکی دي سره کی در سنگی دا خدای غر کی در سنگی دا قرآن او سنت ته داسې غر نشي دي لګ وی دي سره کی در سنگی څوک د کیری بیا ته خوځي نو ته ته دا قصي قطاري و دروغ او کشفونه خوبونه او سقرا افادي خوا راش قرآن او سنت وتوایا الا بذکر الله تطمئن القلوب دا الله تعالی په کتاب باندې زونه مطمئن کیږي او ذکر الله قرآن تم شامل دینو صحیح احادیث تم شامل دي دا په دلیل کې پیش کړه نزلب مطمئن شیا به خوشاله شي چې واقعي په دې خبره ده او قائد محترم سے ختم اختتام د بخاری کې نه امام بخاری رحم الله طرز بدل ک په کتاب التوحید کی آیاتونو ذکر کړي اشاره دي ته چې عقاید باندې اول آیت پیش کړي داوا په یقینیات سره او په متواترات سره او حدیث متواتر داوا پیش کړي نو آیاتونو سره چې نه پیش کړي او زو تاسو په خپل پیش کړي نظریه باندې الحمدلله آیات بوم پیش کو داغي تفسیر القرآن بالقرآن تفسیر القرآن بالسنه تفسیر القرآن باقوال الصحابه او تفسیر القرآن باقوال التابعین دا چې فقط یو تعویل ممدوح دی بیا او محمود دی او تعویل مذموم دا غیبون گمرات کو لکا عجیبه افسوس سره لدا راشي
یره وی دي ترجمه غلطی کې نو تر ته غلطي وایي که جدا غلطی ده خول هم نشي لګا اوس الحمدلله منی دا چې بھائی دا خلک په قران کریم ډېر خپويږي نه چې په قران پويږي نو په حدیثو به پويږي ځکه چې حدیث شرع د قران کریم او چې په قران او حدیث پويږي نو فقيه به فقہ باندې به پويږي نه چې شی منکر قران حدیث او نه د فقہ نه زخو بصیرت نرم په فقہ د نعمان کې او خامخا بدی به پويږي لکه او صرف او نحو او کته ادب او لغت الحمدلله اغي کوم لګیا دي تاسو وره مونږ لګیایو ملګری مهنت کوي اے د پنځپیرو سیدونکو اے د دې محل او د نورو محلو سیدونکو په دې خوشاله اوسېږي او کدا شکریا او اصطلاح الله بدبانی انوارات او برکات ور کورونو تم وګور آباد دي خوراک د کرکم نه دي او هر څه د کر برابر دي انما تنصرون وترزقون بضعفائكم حدیث پاک کې راځي تاسو امداد چې تاسو له رزق دا په سبب د دعاګانو د ضعفاو او په دې وخت کې تاسو وګورئ تاسو ته قدرمن دي طالب ور خلک د سپکاری چړی مړی وته وی لکه او علم په سکه دي سید عالم په سکه دي علم په سکه دي میر اسلام په سکه دي خلک سپوږمۍ ته رسیدل او د دې تلګیا دي په بروزو باندې چې نه غناس ته چلو شو سپوږمۍ ته رسیدل دا سینزانو مخلوق دی او دا سپوږمۍ مخلوق توسل المخلوق الى المخلوق اجلس معنا نوصلك الى الخالق راشه عالمانو سره کینه چې خالق ته ورسی الله ته ورسی لو لم يكن العلماء اولیاء لله فليس لله في الارض ولي امام شافعی رحمت الله علیه وی طلباء علماء کا اولیاء نشي تا اولیاء چاته وای دا مشران دعوت او تبلیغ کیوم ګرځي خبر قرآن کریم تو سره کې نه او خپل بچی او بچای دا قرآن او سنت ته کې نه وي ملحد نشي بيدینه نشي روشن خیال نشي آزاد خیال نشي او په نارواو کې ناجایز کې اخته نشي د خپل بچو تربیت او دینی تربیت رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي صلی الله علیه وسلم لا ترفع عصاك عن اولادك ادبا واخفهم في الله د خپل اولاد د ادب د اولاد نه د ادب لخت ملري کوا او د الله نه يروا چې کله کور کې ډوډۍ ته کې نه چایته نو صحیح خبره کوي د الله دی یاري کنه او چې ود کېږي نو بچي کوي وای دعا وای کنه چې پاسې دعا وای کنه وړونه شروع کا او چې خوراک شروع کوي بچي کومه دعا وکړي دا وکړي میس کې چې کومه وکړي دا وکړي او چې اخر کې بیا وای سبا کوي دا وکړي دا ټول وته یاد دا ماحول کور کې جوړول غواړي دا زنانه نه دا هغه دا تربیت پکار دی سړیلم دا تربیت او سړی نه یادې زنانه یادې او شو پاسې دل پکنځلو شروع کېدل پکنځلو اخوا دې کنځل ټول ماشوم پګانو سنبالي پګانو غلي کوي نو ته بس تربیت د دوشي لگا د دینی تربیت وکا په تربیت د معصوم کی دی معصوم لهم سوچ او فکر پیدا کول دي چې تګوره عبس نه پیدا ایا صاب الانسان ان يترك صدا الم يكن نطفه من مني يمنى افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون او لا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور یا ایها الانسان ما غرك بربك شیطان چې سر په خون کې یا ایها الانسان ما غرك بربك الكريم مفتی شفیع رحم الله لیکلی وی دی کریم کی جوابو کو تشهیدو کا کړه سشهیدو کا کړه در رب مبارک کریم دې کنه دارک سزا نه در کې ضرورت دا سے دو کای سخت نقطه دا کریم دې کنه نافرمانه کې نارو راډی سی دینو انت دوکای اے مشو مغرور بر حلم خدا دیر گیرد سخت گیرد مرتورا دا اللہ دا صبر ناو دا رحم و دا کرم نا ناجائز فائدہ مالا تو ایز ظلم کم زیادے کم نارو ماتا سرو جادو ٹکی ما ٹک نہیں دا اللہ تعالی صبر کی چراو دی نیسی بیا وہ گورے خطا کی گئے نا بیا با گورے چیدنا خطا بنشی لکا اور رسول اللہ اسلام ابغونی فی الضعفاء ما کو ګوره په ضعفاو کې مو ګوره خپل گاون کې نظر واچو خاندان کې واچوا طالب دی خوا کې نږدې ش معلوماتو کا کپڑی نشته پیزار نشته ما بل رز پټول دوره حدیث کې زما خیالو یو طالب او هغه ته زما خیالو چې اگر اته عام دا کېړې د پرشتک د چولې وي مې کړه د وس رسیدو نو د بازار نه بوټان غسته وي دا غسته تاسو به دا فکر وته بنو ما د برنه تر نظر ټیکاو کړو لګ دی تو ګورا دې راغله دین دراغله
اده بتا تخلا وازنه کی لا اسر ناصر تو خود سوچو کا کنا ته نظر وکا کنا او کا او کا کنه کما کو الله خپل کار چلای لکا او یو صحابی را د خپل رور نه شکایت وکړو وې زما په کارونو باندې زارش نشوا او دې راغلی تاسو را ناشتي نبی علیہ السلام ته لعلک ترزق بی تا تصفتا دا شاید چې دا تعالی صدر کولی کیږي دا د په دعاګانو باندې او د سره په مرسته باندې او د سره په دعاګانو او د په مرسته باندې یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا اللہ تعالی ورکہی پوہا دا قرآن کریم تفسیر علم احکام چاہتا چی دا اللہ تعالی خوخشی حدیث دا ترمذی شریف دے دنیا اللہ خوخلو ورکی نا خوخلو ورکی او دین اللہ خوخلو ورکی نمرود وقت نصر قارون دی فرعون دی بادشاہی دنیا و سرد اللہ خوخ منو سلیمان اسلام پیغمبرم دے بادشاہ دے ذوالقرنین پیغمبر دے یا نہ دے خو بادشاہ دے اللہ دنیا ورکڑی دا دنیا اللہ خوخلم ورکی نا خوخلم ورکی خو دین اغا چالا ورکی چا اللہ تخوخ اللہ تخوخ اللہ نار وقت غوارا شاپور شی رحمت اللہ علیہ اغیب فرمائل یا اللہ زمون نصبدار و خستا و مالدار و دیر سشت دے اللہ تا دا خپل دین خدمت تا دا ارچ دار زناور نو مغستے رسپون ہے نا دے غستے مرغون ہے نا دے غستے و چی منگ پا کی مستعمل کی نو منگ بخشو عجیب خبر منگ بخشو لکا دا سی دا اللہ تعالیٰ نوارا چی منگ بخشو لکا اللہ زمونگ مال پکیو لگا زمونگ وقت پکیو لگا زمونگ فکر طالب تکنا کی تو سر خواکی کینا پا مجلس دا عالمان و بس رزر شکی اکانے و یا بوٹے دا سارا یو ٹکے با یا بستا دی زین تدر اغرزیگی او پوہا دا قرآن کریم تم حاصل ہوا ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا چالا چی دا قرآن کریم پوہا ورکڑیشوا اللہ تعالیٰ و یقینی دا چی دل خیر ورکڑیشو دیر خیر ورکڑیشو امام راضی رحمت اللہ علیہ وی دنیا تا اللہ لگ وی او چاہے سر معلوم نکو چی سورا دا نا چاہے علم دا قرآن کریم دا دیر وی چی دا بسور دیری ولیکنہم اختاروا القلیل و ترکوا الکثیر خلق دا قلیل پسی شوی دی دنیا پسی او کثیری پر خود دے لگا ارتحلت الدنیا مدبرا وارتحلت الاخرة مقبلا ولکل واحد منہما بنون فکونوا من ابناء الاخرة ولا تکونوا من ابناء الدنیا علی سیب وئی اليوم عمل ولا حسابا وغدا حساب ولا عمل وی دنیا شاکڑی دا روانا دا اخرت دی رامخت دی ما اقرب ما آت ما ابعد ما فاد او دنیا والا کفار دی تداغی پا ترسل روار شوے آخرت والا جوڑ شا نن دا عمل میدان دی حساب کتاب نشتے چسترگی دی پٹشوی حساب کتاب شروع شو بیا گوری عملونا شکا والی او حلال اگا تو حرام نو چی بیلے تا تیجاد کردی دی بگاونڈی مخرسائے بچائے مخرسائے لکا اگر تاسو کتاب مصیبت زیاد دیکھا نا بیجلے کڑی زیاد تی یا پکی دان لخبل دا کوئی نوستا لگاونڈی کم در خرسول دا تار در کڑی چیتا دے در کردی لکا اور رشوت اخلی انور حرامی توبونا کہے سودونا یا چیدر سدے میراس ایسا نوار کہے میراس ایسا نوار کہے دا لور خور ایسا نا عمرو لیزور ورکڑی حجون لیزور ورکڑی دا لور خور ایسا ورکا دا ترور ایسا ورکا لکا ان من اشر الناس من خرب آخرت لدنیا غیری ناکار سڑیر آگا دے چی دا بل دا دنیا دا پر اخبر آخرت تبا کی مزیب دی پیزامن کی نسی کی گسیبت خوری تب خوری لگا او من قطع میراس وارسی قطع اللہ میراسو من الجنہ دا وارس میراسی میراس چی دیسار کا حدیث پاک گرا دی اللہ تعالیٰ بدرد جنت میراس ایسار کی لگا جنت میراس پہ ایسار کی یؤت الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا دا خیری کثیر دی پدی من خوشحال ایو وما یذکر الا اولو الالباب لو علم ابناء الملوک لقاتلون بالسیوف من بو یوسف وئی کہ دا باچہانو دی زامنو تا پتہ ویچی دی پہ علم کے سورا خون دی او پا دی درست دی کی پا جگڑی بیرا سارا کڑی ہوئی شکر دی وی مالداران با دا جنت ٹکدارانو شکر دا چی پا دولت خرسی گی نا بابا عبدالرحمن مالداران با دا جنت ٹکدارانو شکر دا چی پا دولت خرسی گی نا دا پا ایمان پا صحیح عقیدہ و پا نیک عمل بارے دے اللہ تعالیٰ دی موتا استا نصیب کر دی اشراف امتی حملت القرآن و اصحاب اللیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمان امت کی بہترین خلق آگا دے جو قرآن کریم زدہ کئی دیر آگستے دے او اصحاب اللیل بیاد شپی ماتا اولاد دی تحجد کئی تلاوت کئی پدی کے سوچ و فکر کئی اللہ تعالیٰ دی لگا ختمون پخپل دربار کی قبول و منظور و گرزئی کدہ ترجمے دے و کدہ ناظری دی
الله تعالی دلته درس او تدریس په هر جماعت کې دی دلته دی الله تعالی دې په کې ترقی نصیب وګرځي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین ابو الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اللهم صل على سيدنا وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اے اللہ مولا کریم رحیم زما گناہوں معاف کا دی حاضر مجمعیہ کو کی زنانہ دی میں انتخین دے اللہ ټول مغفرت نصیب وګرځا الله سورہ علماء کرام مشایخ دی وفات شوی دی یا نور عوام نور دی الله ټول مغفرت نصیب وګرځا موږ خپل رضا کارونه والی اللہ ترضاش اللہ ترضاش اللہ ترضاش اللہ آ کارونه زموږ سرګن کې چې الله ستاسو رضای الله آ کارونه اوساتې چې ستاسو غضب او ستاسو عذابونو سبب ګرځي الله بیماران له شفای کامله عاجله ورکړي الله د قرآن او سنت رڼا په ټوله دنیا باندې خوره کړي او صحیح اسلامي قانون الله په ساري دنیا باندې نافذ کړي الله الله زموږ د وطن حفاظت وکړي الله اکابر مشایخ چې سور وفات شوي دي دغه قبرونه د نور نه ډک کړي یا الله د انواراتو نه ډک کړي چې ژوندي دي الله تعالی دغه په عمر کې برکات کړي الله زموږ د خپل رضا کارونه والي الله د خپل رضا کارونه والي الله دا بچي کامیاب او کامران وګرځي سره د استادانو سره د جسوب مهنت کوي نور جماعتونو کې مهنت کوي الله خپل رضا نصیب وګرځي الله زموږ ټول خاتمه په ایمان کې